السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور غلام الله تورخیلي. نن موږ سره لالۍ راغلی. لالي سره د ننني پروګرام څنګه چې تاسو ته پته ده په بډاګرام کې یو نوې وبا خوره شوې ده. څوک ورته غټه تبه وایي، مختلف نومونه یې دي. په هغې حوالې سره لالي سره موږ نن پروګرام کوو. لالي نه به د هغې دا کومه وبا چې په بډاګرام کې نن سبا خوره شوې ده هغې حوالې سره د لالي نه به تپوسونه کوو چې دا شیشې دی. لالي السلام علیکم. وعلیکم السلام. لالي اختر دې وکړو؟ او لالي اختر څه اختر وبا خروجي او اختر هر څه زمونږ لالیا متاثره کړه. لالیا څنګه چې تا ته پته ده بډاګرام کې یو نوې وبا چې کومه ده هغه خوره شوې ده. څوک وایي دا غټه تبه ده، څوک وایي دا وایرس دي، څوک څه وایي څوک څه وایي. حالانکې هغې پوره بډاګرام خپل په لپیټ کې اخیستی دی او ډېر غټ نقصان یې وکړو. په هر کلي کې دغه وبا نه چې کوم دی په ډېر خلک چې کوم دی متاثره شوي دي. او دا شیشې دی لالیا د دې باره کې لږ زموږ د ویورز ته ډیټیل سره خبره وکړه چې دا شیشې دی، دا وبا، دا نوې چې کوم وبا په بډاګرام کې خوره شوې ده دا کوم مرض دی؟ ګوره لالیا، دا چې کوم وخت کې د کرونا د وبا راغلې وه د ټوغکي، نو په هغې وبا کې د هغې وبا علاج کولو سره سره ما ته دا اطلاع هغه وخت کې میلاو شوه چې په دې کې دننه خو یو بل شي هم شامل دی او هغه شي د وجې دا وبا هم مشکلاتو سره مخامخ کړله. نو دا پته ما چې کله د کرونا متعلق اواز اوچت کو او د کرونا متعلق ما پسې خلک جوق در جوق را روان شو، نو په هغې کې ما ته دا پیژندګري وشوه لالیا چې د کرونا د وبا سره سره د تبې دا بیماري چې دی دا هم ګردش کوي او ګرځي. نو د دغې پیژندګلۍ نه وروستو بیا ما ته خپل د بیمارانو په علاج کولو کې ډېره اسانتیا شوه او چې کومو بیمارانو ته به بیا د کرونا د بیمارۍ سره دا د دغې شکیاتو د تبې نو ما به بیا د هغې تحقیق کو. نو دا تبه ما ته په دوو صورتو کې میلاو شوې ده. یو هغه صورت دی د دې تبې چې هغې ته موږ د درېیمې تبې وایو او د هغې لپاره په زړه زمانه کې او په زړه طریقه کې به موږ یو بوټی وخښه او د دې به یو طبیب و چې هغه ته به په اجازه کې دا شی پاتې شوی. نو هغه طبیب ته به موږ ووایو او د هغه درېیمې تبې دپاره به هغه بوټی ووخښه، هغه تبه به بیا هله ټیک کېده، که نه دا به په هېڅ علاج سره نه ټیک کېده. بیا د وخت سره سره چونکې د دغه درېیمې تبې ومه علاج راغی او اوس ډاکټران د دې ډېرې ښه طریقې سره علاج کوي. خو چې یو ډاکټر ته دا وویلی شي چې دا د درېیمې تبه ده نو بیا ډاکټر د دې ډېر ښه علاج کوي. یو تبه راځي لالیا د تودې سړي نه. دا توده سړی څه شی دی لالیا؟ چې په زړو زمانه کې او په زوړ وخت کې او په زړو الفاظو کې به دې ته موږ ټاکو وي دا سړی ټاکو شوی دی او دا ټاکو کېدله د ساوري هم وي او دا د سړي هم وي. لالیا دا ټاکو چې دی دا لږ غوندې ډیټیل کې ووایه. دا توده سړی چې کوم ده دا څه ته وایي؟ دا زه تا ته ویم لالیا، دا ټاکو چې دی لالیا دا د تودې سړي یو قسم دی چې دا د تودې سړي نه جوړیږي او دې داسې چل وشي چې د انسان ډېره سخته تبه وي او دا پتونان پنډی او دا بیرته د ملا دا هډوکي ډېر سخت درد کوي او داسې درد کوي چې د برداشت نه بار وي او غوښه خوږیږي، غوښه د سړي خوږیږي او بعضې وخت کې دې سره زکام هم ولګي. خو لالیا دا عمل د څه شي نه په جسم کې جاري شي؟ دا عمل په جسم کې جاري کېږي د تودې سړي د خیال نه ساتلو نه چې دې ته د ټاکو عمل وي. نو په زړه زمانه کې که به دا ټاکو ساوري ته وشوه او که سړي ته به وشوه نو د دې به په سیده ساده طریقه علاج کېده او هغه دواړه طریقې د علاج ډېرې مفید وي. که دا به سړي ته وشوه او که ساوري ته به وشوه نو ساوري له به موږ دا کار وکړو چې د سپیرکو چای به پوخ کړو ښه ډېر او دا به په ساوري وڅکو او بیا به ساوري ګرم ځای کې وتړه، داسې ګرم ځای کې چې په هغه خوله راشي.
نو د هغه د شون ته به موږ کتله چې کله به د هغه په شون خوله راله نو بس بیا به موږ ووایو چې اوس دی ټیک دی دی اوس د سیلۍ نه یو ورځ دوه وساتئ او د یخو اوبو نه بس او ساورې به ټیک شو خو کله به چې دغه سپیرکو دی چې په هغه عمل ونه کوو او اثر به یې ونه کوو نو بیا به هغه ساوري له موږ داغ ورکوو دا داغ به موږ د اور ورکوو نو دا به موږ څنګه ورکوو چې اوسپنه به کم از کم د دې ګوتې مطابق پیړه وکتله اوږده دا به په اور کې سره کړه او بیا به دا ساورې ښه جوخ وتړه او دا اوسپنه به پې کېښوده دې سره به دا ساورې موږ وداغه نو د ده دا توده سړه به ختمه شوه خو چې دا توده سړه به هلکه یو سړي ته وشوه هغه به ټاکو شو نو لالیا هغه له به بیا موږ خوله وښکله د هغه خولې وښکلو لپاره به هغه له موږ په هګۍ باندې تیز مرچ واچول سورچۍ سره به وله ورکړه یا به وله ګرمې ګولۍ ورکړي او بسې اوقات د مشرانو دا تجربه وه چې هلکه تبر واخله او لرګي چوه یا کشی ووه او یا ښه درون پنډوکې واخله او جرندې ته روان شه بس څو چې دا پنډوکې وړې راډې خوله به درنه وتي خو بنیادي شی به خوله وښکلو چې په هرې طریقې به خوله د جسم نه راووته بس سړی به ټیک شو خو چې کله کله به دغه خوله بیا نه راوته نو بیا به هغه کس له موږ د اور داغ ورکوو د اور داغ د اور داغ به ورکوو خو لالیا زه د دې ټولو علاجونو نه دا مفید ګڼم چې د دغه بیمارۍ احتیاط وشي او د دې احتیاط څه دی د دې احتیاط ډېر اسان دی مثال کې په طور باندې دا ګرم شی وخور توده ډوډۍ دې وخوړه تود چای دې وڅښه نو ده پسې یو دم یخ شی مه خوره لکه یخه هندوانه یخه خربوزه یخ ام یخ شربت یخې اوبه دا ورپسې یو دم مسکه دې له لږه وقفه ورکه چې د دغه تود شي اثرات د ده تودوالی ستا د جسم نه خارج شي بیا وخوره او که کوم وخت کې تا یخ شی خوړلی لکه یخه هندوانه دې وخوړه یخ شربت دې وڅښه یخه خربوزه دې وخوړه نو ده پسې یو دم ګرم چای ګرمه ډوډۍ دا مه خوره دغه شانې لاليه که ستا جسم ګرمي او ته یو ځای کې ناست یې هغه ځای کې ستا جسم لږ ګرم شو او تا له ګرمي وشوه نو د دغه ځای نه یو دم یخ ځای ته مه وځه او دغه حالت کې هم یو دم یخې اوبه مسکه او دغه حالت کې هم یخو اوبو سره یو دم مه لامبه نو که ته دا کارونه پرېږدې تا ته دا تبه ژوند کې وشوه نو راشه ما نه ځان له جرمانه واخله ما جرمانه که لیکن لاليه که ته د دغه احتیاط جوګنې او دا احتیاط نه کوي نو بیا ما نه دا واوره د دنیا یو ډاکټر ستا علاج نشي کوي هسې ډاکټرانو باندې ځان مه خرابوه لاليه زمونږ د بډګرام خلک د فریزر او د فرج اوبه ډېرې زیاتې استعمالوي دا صحت دپاره دا څومره مفید دي د دې او لاليه دا یو خبره تا وکړه لاليه زمونږ د علاقه چې ده په دې کې به زه خپل د علاقې خلکو ته یوه خبره وکړم چې په فریج کې دوه خانې وي چې یوه خانه د فریج بله سر ته په فریج کې د واورې جوړېدو لپاره نو زه به د خپلې علاقې خلکو ته ووایم چې د فریج دغه خانه خو دې سره د بندو ساتي او دې باندې دې ټیپ ولګوي بلکل د دې هېڅ ضرورت نشته پاتې شوه دا دویمه خانه نو دا دویمه خانه دې په خپل استعمال کې راولي خو بیا هم په لیمټ کې دا ویم لاليه چې یو سړی د بار نه په لارې باندې ګرم ګرم راشي او په ده باندې خولۍ نو دی دغه د لاندنۍ خانې اوبه تر هغې نسکي چې تر څو پورې د کور کې لس 15 منټه دمه نه کړي او د هغې نه وروستو د ده حالت نارمل حالت ته نه راغلی تر هغې پورې د دویمې خانې اوبه هم دی نه استعمالوي لاليه او دا به زه تاسو ته ووایم که تاسو د دغه بیمارۍ په مکمل لپیټ کې او تاسو ته همیشه دا بیماري ځینې کسان دا وایي چې لاليه زما همیشه په هډوکې خوږېږي غوښې مې خوږېږي او که د ډاکټر نه دوایي واخلم یو ورځ نیم ورسره ښه شم خو بیا هغه چل شروع شي نو دغه کسانو ته زه دا وایم چې تاسو خپل د جسم د ټمپریچر مطابق اوبه څښئ که تاسو باندې ژوند کې دا بیماري راله نو زه به تاسو ته پړې لکه څنګه تاسو چې هر کله تږي شئ او اوبه څښئ یا هر کله لامبئ نو تاسو دغه خپل ټمپریچر چیک کړئ دغه کومو اوبو سره چې لامبئ دا خپل د ټمپریچر زاویې ته راولئ
او بیا ورسره ولامبئ او یا دا کومې اوبه چې څکئ دا خپل د ټمپریچر زاویې ته راولئ او بیا دا وڅکئ نو که تاسو منې په ژوند کې چېرته دا تبه راله چې ورسره ستاسو په هډوکو دړي او تاسو باندې خوله نه راځي نو لالیا زه پړ تاسو وړ او که هر کله لالیا تاسو باندې یو داسې تبه راشي چې هغې سره خوله ومئ نو لالیا دا د درېیمې تبه وي لالیا یو کس فیض علي فیض کمنټس کړلی وي سعودي عرب کې ټوټل خلق تب ونیولی دا تبې چې کوم دي دغه تاسو ته چې ما کومه خبره وکړه چې پوره بډاګرام یې خپل لپیټ کې اخیستی دی پوره بډاګرام خلق چې دغه متاثره دي دغه تبونه د دې تبې دغه څه دی د دې پال وښایې د دې دوایي چې کوم دی هغه زموږ د ناظرینو ته وښایي لالیا د دغې تبې دوایي د ټولو نه لوی دا یو داسې بیماري ده چې د دې علاج احتیاط دی د دې دوایي احتیاط دی او د دې احتیاط دغه دی لالیا چې ګرمې نو یخو اوبو سره مه لامبه او چې ګرمې نو یخې اوبه مه څښه او چې ډېر یخې نو یو دم ګرم ځای ته مه ننوځه او یو دم ګرم شی مه خوره د تودې سړي پال دا د دې مستقل او مکمل علاج دی د دې بل علاج نشتی ها که اوس یو سړی داسې دی چې هغه ته دا مرض شوی دی او هغه په دې کې مبتلا دی نو هغه ته زه دا وایم چې هغه دې په ځان باندې خوله راولي او خوله کومو طریقې سره راولي خوله کومې طریقې سره زر راتلی شي لالیا دی د ځان ښه اوږی کړي او چې دې څه وخت کې اوږی شي دی د یو پیناډال اکسټرا ګولۍ سورچۍ سره وخوري او بیا دې لږ غرمو کې حرکت وکړي د دیوال خواته په ده باندې به خوله راشي خو د هغې نه وروسته د ځان د یخو اوبو نه وساتي ډېر اوږی نه ګورئ چې داسې نارمل غونې اوږی په ډېره لوږه چې دی هغه هم ښه چې داسې نارمل غونې حالت کې وي او دی پیناډال اکسټرا ګولۍ وخوري او بیا د دیوال خوا کې حرکت وکړي یا د لرګي وچوي یا د لږ وړو سره داسې لبې مبې وکړي چې دغه د دیوال خوا کې په ده باندې خوله راشي او چې کله ده باندې خوله راله بس لالیا دا بیماري به دنه ختمه شي او دوباره د دغسې حرکت نه ځان وساتي یعنې د تودې سړي نه دی ځان وساتي توده سړی څه شی دی چې ته ګرمې یخ ته وځې او ته یخې یو دم ګرم ځای ته ننوځي خو کله چې ته د ګرم ځای نه یخ ته وځې نو په تا د اکسوتین بخار راځي چې هغې سره په ټول جسم باندې درد وي او چې کله ته د ګرم د یخ ځای نه ګرم ته ننوځي نو هغې سره بیا په غوښو درد راځي غوښې درد کوي لالیا یو بل کس دی عبدالله شاه وایي لالي نه دا سوال دی چې کرونا وه که هسې افوا وه لالیا کرونا یو حقیقت و او دا یو داسې حقیقت و چې دا ډېره زړه بیماري وه خو د انسانیت ډېر غلبه دي دا به صرف په پښتنو کې راتله او دا په پښتنو کې وه دی باقي دنیا سره خپله پیژندګلي نه وه کړې صرف دا واحد دنیا کې دی پیریله دی د پښتنو نه هټ کر کې د بار دنیا سره خپله پیژندګلي وکړه او دا یو داسې بیماري ده لالیا چې دا څوک روکولی نه شي که دنیا دا وایي چې دا بیماري به موږ روکه کړو نو دا روکولی نه شي البته د قاشقاشو د ډوبرو او د افیمو په ذریعه دا موږ پښتنو را لاندې کړل ده او اوس هم دا په موږ کې شته خو هر کله چې چاته دا بیماري ولګي نو موږ هغه له دا دوایي ورکو لالیا ته اوس یو خبره وکړه چې دا کرونا چې کومه دا مخکې د پښتنو سره پښتنو په علاقو کې وه او وابسته وه او دو سره مطلب دا کم زما پیدایش کې خو ماته داسې علم کې نشته چې دا ستا په علم کې دا ځکه نشته لالیا چې ته وړوکی دی چې کله په دې علاقه باندې وبایي شکل کې حمله کړو نو هغه وخت کې موږ په خپله ومه واړو دا خبرې بیا موږ ته زموږ مشران وکړل دي خو د هغې نه وروستو دا هغه وخت کې ومه د دې نوم کرونا و نه هغه وخت کې د دې نوم و د ټوغکي وبا د ټوغکي وبا او دې ته یې د ټوغکي وبا وي نو لالیا دقې وجې نه دا بیماري بیا روکه شوې نه ده دا لاندې شوې ده کنټرول کې شوې ده خو چې چاته لګېدل ده ورته د قاشقاشو ډوبرې رسېدل دي نو هغه ټیک شوی دی ډاکټر سره چرته هم د دې بیمارۍ علاج نه دی شوی او یوازې دا بیماري نه لالیا زه به تاسو ته داسې ډېرې بیمارۍ وښیم چې د هغې علاج ډاکټرانو سره نشتي او ډاکټرانو حضراتو ته هم دا درخواست کوو چې دوی دې خپل دا کمې محسوس کړي او خپل دا کمې دې ومني د هغې مطلب دا نه دی چې ډاکټران دې په ضد شي او یو کمې په دوی کې پروت دی د هغې نه دې انحراف وکړي
زه هغه بیمارۍ دو ته په ګوته کوم چې تر اوسه پورې د دو د طب په اصولو کې دو سره هغه بیماري د سره نشتي نو د هغې علاج به څنګه راشي لکه ولي ارتاوېده پټې پرې وتله پیریان راتله خاپیري راتله لالیا او دقه شانې لالیا ټوغکې د دې بیمارو علاج ډاکټرانو سره نشتی دا د ډاکټري حضراتو کمی دی خپل دې کمی ته د توجه ورکړي د دې د پوره کولو کوشش دې وکړي او د دې مطلب دا نه دی چې ډاکټرانو سره دا کمی دی دوی د دې حقیقت نه سترګې وغړي چې لهذا دا شی شته نه دا یو افوا ده لالیا تاسو دا یو حقیقت دی لالیا تاسو نه سوال دی تاسو ډیر او نوم پرې وتله چې د ډاکټرانو په یوې زاویه کې نشتی حالان کې لالیا یو نوم په څلور اطرافه کې ارتاویږي د زړه ته هم راخیږي د سپوغوس ته هم ځي او د ښي طرف ته هم راځي او د ګس طرف ته هم راځي او بیا دې کې درته یو غټه د مزې خبره بله وکړم لالیا که دغه نوم زړه ته راوخود او تا دې یو داسې سړي ته وخو چې هغه سره د سپوغوس د غاړې د کتې غاړې تجربه وه او د ستا نوم وچېړه نو دی به درته هغه نقصان جوړ کړي چې عمر بر به بیا د هغې ازلې نه کېږي دغه شانې لالیا ستا نوم ښی غاړې ته ارتاو شوی او تا د ګسې د تجربې واله ته وخو نو لالیا ته به بیا هم د یو غټې بیمارۍ ښکار شي ځکه لالیا په نوم کې دا کمال دی چې دی بره زړه ته هم راخیږي دی کته سپوغوس ته هم ځي دی ښی غاړې ته هم ځي دی ګسې غاړې ته هم ځي بیا د ګسې غاړې جدا طبیبي که د ګسې غاړې ته لاړ نو د ګسې غاړې طبیب سره به ځي که ښی غاړې ته لاړ د ښی غاړې طبیب سره به ځي که د سپوغوس غاړې ته لاړ د سپوغوس غاړې طبیب سره به ځي او که د زړه غاړې ته لاړ د زړه غاړې طبیب سره به ځي او لالیا نوم که هرې غاړې ته ارتاو شو دی به چیړي نه د سره به ګوته د چا لګولو ته نه پرېږدي چې یو تجربې والا بزریه دم تعویز دا خپل ځای راویسته ډېره ښه ده که نه راویسته نو نوم سره به د چا لاس لګولو ته نه پرېږدي ځکه زه د دې بیمارۍ په خپله ښکار شوی چې زه بیا یو ډېر غټ رنځور شوی چې د هغې نه وروسته بیا ما اوسه پورې غوښه نه ده اخیستې خو اخر زه د هغه بیمارۍ تشخیص ته ورسېدم نوم چې هر کله ارتاو شو لالیا او دی ښی غاړې ته لاړ دی ګسې غاړې ته لاړ دی زړه ته راوخوت او دی کته سپوغوس ته پرېوت نو د ده علامې سي د ده علامې اول واورئ د ده علامې دی چې ستا به ډوډۍ ته زړه نه کېږي او که ډوډۍ ته دې زړه وشو لالیا وږی شوي نو ته به وایې چې زه ډوډۍ ته کېناستم زه به روغه ټوکری د ډوډۍ وخورم خو چې دوه نوړی واخلي بیا به تا له الټۍ راځي ډوډۍ به دې نه تېرېږي ته چې کله ناست نو تا ته به ځان جوړ ښکاري خو کله چې ته ودرېږي ته به شلېږي دا د نوم ارتاوېدو څرګندې علامې دي او په دغه صورتونو کې به ته ایچل کوې لالیا چې نوم په څلور اطرافه ارتاوېږي ته به ایچل وکړې اړولی به سم دی اړولی چې ته کله سم دی ګس لاس سره به ښی خپه ونیسي او ښي لاس سره به ګسه خپه ونیسي او بیا به چاته ووایي چې ما د لاسونو د دې ځای او د دې ځای نه ونیسه هغه به په تا یوه خپه یوې غاړ ته واړی بله خپه به بلې غاړ ته واړی او تا به داسې تله را اوچت کړي درې پیرې به بسم الله ووایي چې درې پیرې هغه تا تله اوچت کړي لالیا ستا نوم چې هرې غاړ ته تلی دی به سیده راځي خپل ځای له خو دا ټوټکه به په اوږې ګېډه کوي په مړۍ ګېډه نه او لالیا لالیا یو کس دی فیاض علي نومې دی هغه سوال دی همیشه په سر منې درد وي ښه د دې څه علاج دی لالیا ډېر ښه ډېر ښه ستا په سر باندې چې همیشه درد وي لالیا نو ته به یو کار وکړې ته به ما ته دا ووایې چې ستا قبض وي که نه وي که ستا قبض وي لالیا نو بیا دا ستا درد قبض د وجې راځي او که ستا قبض نه وي نو بیا دا ستا درد کمزورتیا د وجې راځي نو دې وجې نه زه تا ته د قبض علاج وښیم که د کمزورتیا وښې لالیا دا یو کس کال وکړو او دوی تاسو سره خبره کول غواړي شارټ خبره کوه دلته کې ویور چې دي هغه هم دغه کېږي هلو لالیا لالیا وعلیکم سلام خیر دی لالیا لالیا وایه لالیا څه ویل غواړي
کته کینم واو لالیا بالکل خیر خیریت دی ته چې څه ویل غواړې زه اورم په سکرین باندې جواب راکوم دغه خدای دې وبخه ستاسو دې مبارک شي لالیا په سکرین بدله جواب راکوم زه دې وخت کې په سکرین باندې برای راست یم واو لالیا نو که ته څه ویل غواړې لالیا خپل سوال دغه که موږ ته ووایه چې موږ یې دله جواب راکړو که موږ سره یې جواب وي هلو لالیا کټ شو لالیا سر درد باندې لګیا وای د سر درد باندې لالیا هغه ته ما دا ووی چې ستا قبض شته که نه نو دې دې ما دا اطلاع راکړي که د ده قبض وي نو بیا به د ده د قبض علاج کولی او که د ده قبض نه وي نو بیا د ده کمزورتیا ده د سر درد بیا د ده د کمزورتیا د وجې راځي نو بیا به ده ته زه هغه څیزونه وښیم ښه لالیا د لاک ډاون طرف ته وځو د لاک ډاون ته تاسو کم نظر سره ګورئ لالیا لاک ډاون ته زه ډېر د خطرې په نظر ګورم لاک ډاون به موږ د یو انتهایي خطرې حالات سره مخامخ کړي زه دې وجې نه د لاک ډاون په حق کې نه یم لاک ډاون د بیمارو علاج نه دی د بیمارو علاج دوایي وي او دوایي ما حکومت ته نشر کړل که دو سره دوایي نه نو زما دوایي مستند ده زه په کرونا کې خپل دوایي سره د چیلنج اوس راځم اگر چې په دې دومره لوی بیمارۍ کې ما د دې دوایي اعلان کړلی خو ما چیلنج نه دی کړی زه اوس په خپلې دوایي سره د چیلنج راځم که دومره مستند دوایي دی او بیمارۍ متعلق شته او دو هغه بیماری کې هغه دوایي ته وده نه ورکوي او لالیا دو لاک ډاون کوي نو دو بیا جان بوج کر انساني دشمني کوي انسانیت یو تکلیف دې حالاتو سره مخامخ کوي او دې ته زه انساني دشمني ویلی شم دې ته زه انساني محبت نشم ویلی لالیا د سکولونو طرف ته وځو د سکولونو ته تاسو چې کوم دی السلام علیکم دا دغه لالیا د سکولونو طرف ته وځو دا سکولونه چې بند کړلي ګورنمنټ مکمل بچي چې دی هغه شانتې بار ګرځي پارکونو کې ګرځي نور دغه کې ګرځي د دې حوالې سره به څه ویل غواړې مطلب دا ښه کړلي ګورنمنټ چې ادارې بند کړلي تعلیمي ادارې ګوره لالیا تر څو پورې خبره چې د لاک ډاون ده نو د لاک ډاون نه مطلب قل هم لاک ډاون دی خو هغه سکولونه دي هغه عدالتونه دي او هغه دوکانونه دي زه د هیڅ قسمه لاک ډاون حق کې نه یم ځکه چې تر څو پورې دا پته نه وه لګېدلې چې د دې بیمارۍ دوایي څه شی دی نو تر هغې پورې خو احتیاط معنه لرله ځکه چې دا مرض د یو نه بل ته لګېده لیکن چې هر کله لالیا د دې مستند دوایي موږ ته میلاو شوه نو اوس هغه مستند دوایي ته توجه نه ورکول او د هغې په ځای لاک ډاون ته توجه کول دا د انسانیت تکلیف سره مخامخ کوو مطلب ته د دې مخالفت کوي او زه د دې مخالفت کوم لالیا تا ما سره خبر ډسکس کړو هندوانې باره کې چې هندوانه چې کوم دی د هغې فواید چې دی هغه به زه نن خپل ویورس ته ښیم د هندوانې څه فواید دي او دا په کومې طریقې باندې استعمالوي هندوانه او مولی ښه مولی دا دواړه داسې څیزونه دي لالیا چې د کائنات په قدرتونو کې چې زه نظر وومه نو دا ماته ډېر عجیبه څیزونه میلاو شوي دي چې څو څیزونه داسې دي چې د دې متبادل زه انسانیت سره نه وینم لکه ګبین شو پی شو افیم شو هندوانه شوه او مولی شوه دا یو داسې څیزونه دي لالیا چې د دې متبادل انسانیت نشي پیدا کولی هر کله به تاسو دا کتلی چې تاسو ډوډۍ وخورئ او تاسو ته د ډوډۍ نه وروستو په زړه ساپوټي راشي او یا در باندې ډېره سخته تنده راشي او یا ستاسو بلډ پریشر های شي تاسو وخوړه ډوډۍ او هغه ډوډۍ سره ستاسو یو دم بلډ پریشر های شو او تاسو باندې ساپوټي راله او یا تاسو ته ډېره سخته تنده راله نو په دغه دواړو صورتونو کې به تاسو ډاکټر له نه ځئ تاسو به یې چل کوئ ډایرکټ په یا ورشئ هندوانې له او یا مولی له او دا مولی او دا هندوانه به د ګنډېرۍ په شانې وجوئ دا چې تاسو یو څو چکه وجوئ لالیا تاسو ته به یو دم پته ولګي چې دا یې چلو شو هغه که ساپوټي هغه که لالیا
بلډ پریشر های شوی، هر څومره چې های شوی، حتی چې ستاسو د رګونو شلیدو خطرې بلډ پریشر دومره های شوی. او لاليه که په تاسو ساپوټي راغلي او یا ډېره سخته قهوه که تنده راغلي، هغه به دې 3-4 چکونو کولو سره ختم شي. خو په دغه صورت کې به که مولی وي او که هندوانه او که کیره، دا به خورئ نه، دا به د ګنډېرۍ په شانې وجو وی، لکه ګنډېرۍ سره چې سړی کوم عمل کوي هغه عمل به دې سره وکړي. لاليه مینهات سایل صاحب وایي د نن سبا چې کوم بخار دی دا کومه تبه چې راغله دا چې ګورنمنټ کوم سپری کوي د کلورین سپری د هغې د وجې راغله، په دې منتې تبصره وکوي، دا حقیقت وایي دا دوی څه وایي؟ دا نو ګوره لاليه تر څو پورې چې ستا دا خبره وکړه د دې ماته معلومات نشته. البته زما د علم مطابق چې ما اوسه پورې کومو خلکو له دوایي کړله د دغه تبې، نو هغه یا د تودي سړي نه راغلي دي او یا د درېیمې تبه نه. نو د درېیمې تبې علاج ما نه نه کېږي، هغه زه اعلانینن ویم چې د هغې تبې ما سره علاج نشته. پاتې شوه دا د تودي سړي د اکسوتین بخار چې ورته وایي ډاکټران، نو دا د تودي سړي نه راځي او د دې علاج توده سړه ده. خو پاتې شوه لاليه دا تا چې کومې خبرې وکړې چې دا حکومت یو سپری کړلی کېدی شي هغه خو دغې جراثیم ختمولو دپاره ګورنمنټ چې کوم دی هغه سپری کوي. او بالکل، خو ما بعض داسې دوانې لیدل دي چې د هغې د ګرمایش اثرات په انسان باندې تبه راولي، او خو د دې تحقیق پکار دی، ځکه ما کتل دي داسې دوانې چې د هغې د ګرمایش د دباو او د دباغت د وجې انسان باندې تبه راځي. ښه لاليه یو کس او چاړستو هم لګي، لکه بعضې وخت کې داسې کېدی شي چې یو ځای لون وي، یو کمره لمده وي او هغه لمده کمره کې دننه ته اور بل کړي او پکې شپه وکړي، نو هغې سره په تا هم سخته تبه راځي او ډېرې سختې الټۍ لګي. لاليه یو کس بل سوال کړلی د نیم سر درد چې کوم دی د هغې څه دغه دی علاج؟ نیم سری درد چې ورته نیم سری درد چې ورته لاليه دا نیم سری درد چې کوم دی دا په ما په خپله راغل دی او راته به خو درد که د نیم سر دی او که د پوره سر دا تقریبا یو شی دی لاليه. د ده هم هغه علامې دي، دی یا راځي د قبض د وجې او یا د کمزورتیا د وجې. خو که لاليه د قبض د وجې راځي نو لهذا ما له دا بیماري د دواړو دوایي خول راغلم. نو که ستا دا درد د قبض د وجې لاليه نو ته به دا کار وکړې، ته به په اوږې ګېډې امرود وخورې، ځان به ښه اوږې کړې او امرود به وخورې، او د هغې نه وروستو چې دا درد په تا چرتې راشي نو ته به یو دم یا مولی یا هندوانه او یا کیره، دا به د ګنډېرۍ شانې وجوي د درد حالت کې. دا چې تا وجول لاليه نو د هغې نه وروستو به بیا وګورې چې دا درد زیات شو که کم. که دا درد کم شو نو دا به ورپسې لږ نور وجوي چې دا درد ختم کړي، او که دا درد زیات شو دغه هندواني او مولی سره نو بیا به یې چلو کې لاليه، بیا چې دې پسې تا هره یوه ګرمه ګولۍ وخوړه، خوای هغه پیناډالي، خوای هغه بیروفیني، خوای هغه د منظري والا ګولۍ د عام لاليه، تا چې هره ګرمه ګولۍ بیا وخوړه او تا ته به یو دم ارام شي. ښه لاليه اوس راځو ټول. خو هر کله چې په سر باندې درد شو لاليه نو په دغه وخت کې اول تاسو وچلو کوئ مولی یا کیره یا هندوانه د ګنډېرۍ شانې وجوئ، که هغې سره دا درد ختم شو په کمېدو راغی نو نور وجوئ، او که هغې سره دا درد په زیاتېدو شو نو بیا هغه یو دم پرېږدئ او ورپسې ګرمه ګولۍ وخورئ. تاسو چې هره ګرمه ګولۍ وخوړه ستاسو درد به یو دم ټیک شي. ښه لاليه اوس راځو ټول نه اهم پوینټ چې کوم دی، کوم اهم سوال چې دی هغې طرف ته راځو. اوسه پورې تاسو په کرونا وایرس باندې ډېرې زیاتې ویډیوز کړي دي او خلکو په هغې باندې عمل هم کړلی. تاسو په خپله ستاسو خواته د کرونا مریض راغلی، تاسو چاته دا علاج کړلی، هغه ښه شوی دی، د دې باره کې چې کوم دی د ناظرینو سره خپلې خبرې شریکې. لاليه اوسه پورې ما ته په خپله د کرونا ډېر مریضان راغلي، خو ما سره مریضان جمع شوي دي. د هغې وجه دا ده چې زما دوایي داسې ده چې هغه په یو خوراک سره مکمل علاج وشي. بیا دا نه ده چې اوس به مریض ورو ښه کېږي، هغه له 2 ورځې یا 3 ورځې یا 4 ورځې د آرام ضرورت دی. د کرونا مریض لا او دې کې دا شیږي نه،
خو چې څنګه د کرونا مریض له افیم ورکړه هغه په هغه ساعت ټیک ټاکي او بیا د هغه 24 غنټو پورې د یخو اوبو سره د لمبلو نه او د یخو اوبو د څښلو نه پال کوي باقي هغه دې په هغه ساعت ځان له خپل څه کار کوي هغه ټیک ټاکي نو دې وجې نه ما سره مریضان جمع شوي نه دي باقي لالیا مریضان ما سره هم ډېر راغلي دي او ډېرو له ما دوایي لېږلي هم ده ښه لالیا بل سوال طرف ته بځو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په بډاګرام کې خلق چې کم دی هغه بالکل احتیاط نه کوي او احتیاط اوس دا چې کم د اختر ورځ شپې وي هغې کې بازار کې تاسو کتلي څومره خلق بازار کې ریکارډ خلق چې کم دی هغه راوتی بازار ته سوداګان راوتی څو کسې راته مطلب هغه دومره دغه مطلب اسپتال ته دومره خلق نه دی تللی خلق یېرېږي چا ټیسټ نه دی کړی نو زمونږ خپل چې کوم دغه د تجزیه ده هغې مطابق تقریبا د بډاګرام نیم خلقو کې د کرونا وایرس چې کوم دی دې وخت کې دغه دی مطلب نیم خلقو ده په بډاګرام کې چې څومره خلق پاتې کېږي د هغې کې زما اندازې مطابق نیمو خلقو ته کرونا وایرس شوی دی او خلق بیا هم احتیاط نه کوي بازارونو ته راځي او ګرځي هغه مخکني نه زیات لکه خلق چې کوم دی بګړاو شوی دی دې خلقو ته به څه ویل کړي د هغې وجه دا ده که نه لالیا چې د بار دنیا کرونا سره عادت نه وه زمونږ خلق هم د کرونا سره عادت نه خو دلته کې چونکې ځای په ځای هغه مشران موجود وو چې تا چاته د زړې زمانې د ټوغکي هغه حالات یاد او بیا زما په یادولو سره د هغو یقین او د هغو معلومات نور هم مضبوط شو نو دې وجې نه لالیا دې خلکو د کرونا متعلق هېڅ تعاون نه دی کړی په احتیاط کې زه دا منمه خو لالیا دې خلکو کې دا بیماری خاص کر کې زمونږ په دې ګوجر برادرۍ کې ډېره زیاته ده دا خبره ستا بالکل صحیح ده خو چونکې هغه خلک ځان له د قاشقاشو ډوبرۍ خوټکۍ او سکي او په دقې باندې د هغو ګذر اوقات دی او روان دی مطلب دا کم علاج چې تاسو خو دې سره خلق چې کوم دی مکمل طور باندې ټیکېږي او خلکو بیا هغه شي ته توجه کړله نو دې وجې نه په تکلیف کې نه دي اگر چې دا بیماری ورته شته دې کې هېڅ شک نشته ابو هریره وایي لالیا تاسو دا ویښته ولې وړکي کړي د دې څه وجوهات دي ستاسو چهره چې کوم مخکې یو څو وخت مخکې چې کوم بل شانتې وه اوس چې تاسو ډېر چینجنګ راویسي خپل په دې چهره کې د دې څه دغه دی نو هسې لالیا دا خو یو خبره ده چې رحمان بابا د پښتو ډېر عظیم شاعر و او هغه د پښتو یو شعر کې دا ویل دي وی چې همیشه په یو حال وي بیا وګڼه چې خدای دی او انسان وي کله څنګه او کله څنګه یو حال کې د ټینګېدو والا خو صرف د رب ذات دی محمد ادریس خان وی د کرونا علاج بیان کړ لالیا شارټ الفاظ کې بیا دې خلکو ته د کرونا دا چې کوم دغه دی لالیا زه به تاسو ته بیا ووایم دا خبره شاټه چې کرونا نوې بیماري نه ده دا هغه زوړ ټوغکې دی او هغه د زوړ ټوغکي په طرز باندې د قاشقاشو ډوبرۍ په چای کې خوټ کوئ او سکئ دا مکمل علاج دی او بیا ورپسې 24 غنټو پورې د یخو اوبو سره لمبلو نه او د یخو اوبو څښلو نه ځان ساته انجینیر ذاکر دیشانی چې کوم هوټل سره تعلق لري او د وخت په سعودي عرب کې دی هغوی لالي ته وایي چې هوټل طرف ته لاړ شي او هوټل کې چې د خلک ډېر غټ متاثره شوي دغه د نوې تبه چې کوم ایجاد شوی ښه نو بالکل به لاړ شم لالیا نور کمنټ چې کوم دی قاشقاش افیم ته وایي نه افیم د قاشقاش ورس وي افیم یې رس وي خو د قاشقاشو ډوبرۍ مکمل په خپله هغه موږ ته معلوم شي دي که نه افیم لږ تجربه غواړي لالیا دا یو اهم سوال مینهات سایل صاحب وایي چې تاسو وایئ چې ما سره د کرونا مریضان راغلي وو ما هغوی له دوایي ورکړې وه وی لالي نه دا تپوس وکړئ کم مریضان چې تاسو پسې راغلي وو د هغو د کرونا ټیسټ چې کوم دی هغه مثبت راغلی وو که هغوی نه تاسو تپوس کړی وو چې هغه پازیټیو دي هغه کیسز کوم چې ستاسو خواته علاج دپاره راغلي هغو کوی کرونا وه ګوره لالیا دا تا ډېره ښه خبره وکړه د کومو خلکو چې اندرون مضبوط وي هغه بیل خلک وي د کومو خلکو چې اندرون مضبوط نه وي هغه بیل خلک وي
ما سره زما په بډګرام کې یو داسې هندو خاندان موجود دی چې په هغه خاندان کې دننه دا بیماري راغله چې په هغې کې کومو کسانو له ما علاج کړلی نو الحمدلله هغه اوس هم ما سره په بډګرام کېناست دي خو چې په دغه خاندان کې سندر نومي ډاکټر دی هغه منې دا بیماري راغله او هغه ډاکټرانو ته رجوع وکړه نو اوس په اسلام آباد کې پروت دی او د کرونا علاج کې ما سره د ټیسټ هېڅ ذرایع نشتي لالې د کرونا مریض چې دی د هغه پته مخامخ لګي چې هغه کې د زکام علامې وي هر کله چې ما یو بیمار ته کتل دي ما افیم په خپله یو وبا ده ما دا په 4 چاله نه دي ورکړي ما باقاعده یو سړی کتل دی بیا مې هغه ته ویل دي چې ته به 3 ورځې دا افیم نه خورې که دا عام زکامي نو دی به 3 ورځو کې په خپله ټیک شي خو که 3 ورځو کې ټیک نه شو نو بیا دا افیم وخوره بیا دا حقه شی دی نو لالیا چې بیا ما ته چا ویل دي چې زما د 3 ورځو نه زیات وشله او دا حالات حقسې به دستور جاري دي نو ما ولا بیا ورکړل دی چې کله ولا ما ورکړل دی نو لالیا د ټیسټ بیا څه ضرورت و چې هغه سړی بیا څرګند ښکارېده چې هغه ټیک شوی دی لکه زموږ د کش پل په چوکۍ کې یو پولیس والا و چې لالیا هغه متعلق شکایت راغی او هغه لپاره ما نه خلکو افیم طلب کړه خو زه د هغه لیدو له پخپله لاړم کله چې زه پخپله لاړم او ما وکته نو هغه واقعي چې د کرونا سسپیکټ و او نو هغه ته ما وویل چې هلکه دا خو زکام دی خلک تا هسې یری د بلې غاړې نه پرې راتاو شومه دا خو زکام دی تا خلک هسې یری چې دا کرونا ده او ته د یرې نه اوس ډاکټر له نه ځي نو هغه ما ته وویل چې او لاليه دا زکام دی دا رامیانه ما سره اقاړي کوي وي دا کرونا ده دا چل دی دا هغه چل دی نو هغه ته ما وویل چې سړی یو خبره ده دا افیم څه بد شي خو نه دی که زکام دی نو څه چل دی خیر دی ته لږ وخوره ته لږ وخوره نو لاليه لږونې مې وله ورکړه او هغه ته مې سار به زه ستا خبر اخلم سار چې زه لاړم لاليه سړی ما ته د لرې نه په خندا شو چې په خندا شو ما لاليه څنګه چل دی تا خو وایي چې دا خو هغه بیا په څه دو چې نه لاليه دا جو زکام و ما لاليه ګوره که زکام و او کار شي چې خو دا راته ووایي یوې شپه کې څنګه ختم شو چې 3 شپو کې نه ختمېده ما زه درته دا ویم چې دا کرونا وه نو هغه وایي چې لاليه په څه دلیل سره ته وایي چې دا کرونا وه ما لاليه دا چې زکام وی نو دی به 3 ورځو کې ختم شوی و دی چې 3 ورځو کې ختم نه شو او 4مې ته پاتې شو 5مې ته پاتې شو او 6مه ورځ باندې تعالی ما افیم راکړه او په 6مه ورځ دی یوې شپه کې ختم شو نو دی زکام مدت 3 ورځې د 3 ورځو نه چې ده واړولي نو دا کرونا وه او بیا یو خوراک سره ټیک شو ها لاليه فیض دیشانی وی تجربه یا د ټیسټ ضرورت پاتې شو دا فیض دیشانی د سعودي عرب نه دی وی په سعودي عرب کې کرونا هم ډیره زیاته شوې ده په سعودي عرب کې افیم نشته دی نو د دې باره کې د څه خیال دی د هغې متبادل څه شی دی چې د سعودي عرب زمون چې کوم مسافر رونه دي دې وخت کې تاسو ډیر زیات خلک د سعودي عرب نه د دوبۍ نه دې ځایونو نه ګوري ګوره لاليه په کومو هلته چې کوم خلک دی هغوی ته افیم اول خو د ګورنمنټ د طرف نه پاکستان کې هم پوره دنیا کې پابندي ده او بیا هغوی ته هلته کې دا شی نشي میلاوېدی نو هغوی دپاره څه شی داسې دی چې هغوی د دې متبادل په هغې کې چې کوم مریضان د نسوارو او د سیګرټو عملیان نه دي او هغوی سیګرټ او نسوار نه کوي نو هغوی ته زه دا وایم چې هغوی دې لږ لږ سیګرټ وڅکي سیګرټ دې جوړوږي شروع کوي دي نه صرف یو کشتي وکړي او د هغې نه وروسته دې بیا ورپسې لږ ګرم خوراک جاري وساتي لکه هګۍ مګۍ چرګمک غوښه مخه مایې دا دې ورپسې جاري وساتي او ورسره دې لږه خوراک نه وروستو لږه غونې هندوانه دې ورپسې خوري خو چې کوم خلک د نسوار او د سیګرټو عادي نه دي دا خبره یو ځل بیا ریپیټ کوي لاليه دا کم چې دا سیزونه هم کارآمد راتلی شي خو چې کوم کسان د نسوار او د سیګرټو عادي دي لاليه نو هغو باندې بغیر د افیمونه بل څه شی اثر نشي کولی هغه کسان دي بیا داسې وکړي چې هغوی دې وطن ته راشي او که وطن ته نه راځي نو هلته کې دې بیا لږ تیز مرچکۍ خوري او پیازو پسې او مرچکي پسې دې اوبو څکلو نه دې ډډه وکړي ښه لاليه د کومه د عمل چې تاسو پسې دې اوبو څکلو نه دې ډېر ځان وساتي د کوم عمل چې تاسو خو د سعودي عرب د دوبۍ یا نور خلیج ملکونو کې چې کوم مسافر دي هغوی ته هلته کې
دا افیم نه میلاویږي د ګورنمنټ د طرف نه پابندي ده پوره دنیا کې په پابندي ده نو هغوی دپاره چې تاسو کوم علاج وخو دا علاج یو ځل بیا ریپیټ کړئ د خلکو ته که چېرته زموږ مسافر وروڼو کې دا شی وي نو هغوی په دې باندې احتیاطي طور باندې دې باندې د عمل وکړي او چې هغوی دې نه ټیک شي دا یو ځل بیا ریپیټ کړئ لالیا زموږ کوم وروڼه چې په مسافرۍ کې دي او هغوی ته افیم او ډوبرۍ د قاشقاشو نه میلاویږي په هغو کې کوم کسان چې د نسوارو او د سګرټو عملیان نه دي نو نسوار خو د خیر نه اخلي دا لږ سخت دي سګرټ دې وڅکي هغو چې سګرټ وڅکي لالیا نو هغو به جسم ګرم شي خوله به پرې راشي او هغې سره به دا بیماري ډډه وکړي بیا دې هغو دلته نشته بیا دې هغو لږ میې او ګرم خوراک کوي او ورپسې دې د شاته نه لږه هندوانه خوري بل پیاز او مرچکې چې هر کله تیز وخوري نو دې پسې دې اوبه قطعا نه څښي ډوډۍ پسې دې د اوبو څښلو نه ډډه وکړي او دویم دا چې لالي هلته کې به ځان له چیلم جوړ کړي چیلم به ځان له جوړ کړي په هغه چیلم کې به خوټ کېدلې اوبه اچوئ او خو ټوپۍ به پې نه ایږدئ او تماکو به پې نه اچوئ او هسې به هغه چیلم چې دی هغه باندې کوم کس زیات تکلیف کی نو هغه ته به وایي چې دغه خوټ کېدلو اوبو باندې چیلم نه ساه اخلي لکه چیلم چې څنګه سړی سکي داسې ساه راکاږي په چیلم باندې نو انشاءالله چې هغه ته به ډېر زیات آرام میلاویږي ساجد خان د سعودي عرب نه زما د طرف نه د سعودي نه لالي ته سپیشل سلام وعلیکم سلام او انشاءالله نیاز محمد هم تاسو چې زه په سلام کرونا باندې دلته کې خپل یو مستقل اسپیټال جوړول غواړم ښه ځکه ما ته ډېرو کسانو افر وکړو لالي د وخت بریکینګ نیوز راکړه لالي وایي چې زه د کرونا مریضانو دپاره او دا بل نور چې کوم نوې دا کوم مرض راوتی دی د اسپیټال اعلان وکړو لالي وایي چې زه به انشاءالله په بډګرام په خاوره خپل د بډګرام خلکو له بلکې پوره د خیبر پښتونخوا پوره د پاکستان خلکو لپاره یو اسپیټال تعمیر کول غواړم په هغې کې چې کوم دی د کرونا د مریضانو د سپیشل چې کوم دی علاج به کوي داسې ده لاليه انشاءالله ولې چې د کرونا زه په خپله سپیشلیسټ یم او لاليه انشاءالله دا زه فیض نشاني وایي لاليه نو سګرټ هم جسم له نقصان ورکوي نو لاليه دقې وجې نه خو زه دا وایم که نه چې د سګرټو عملي کوي به ځان نه به یې عادتي کوي صرف یو ځل به یې دې بیمارۍ کې وڅکي او چې څنګه هغه وڅکل په هغه به جاریستو ولګي الټۍ به پرې ولګي چکر به پرې راشي خوله به دې وځي او بیا دې د تودې سړي نه ځان ساتي او د هغې نه وروسته به پرې کرونا ني خو خوراکونه دې بیا لږ ګرم ګرم کوي لکه میې شو او غوښه شوه چرګ شو او ورپسې دې لږه غونې هندوانه خوري دا هندوانې چې تاسو ما ته وختي کوم طریقه خوله کله چې موږ کټ کوله تاسو چې وي چې مطلب یو کس ته د هندوانې دا یو ترتیب دی لاليه چې موږ اکثر دانه هندوانې په بازار کې سوری کړو چې د هغې بیا وړل هم کور ته ګران وي او د هغې سنبالول هم ګران وي نو دې وجې نه زه به تاسو ته دا ووایم چې هندوانه ډېر د کار شی دی دا د هندوانې روغه دانه ده دا روغه دانه په منځ مه غوڅوه چېرته هم مې داسې په منځ غوڅوه لاليه او مې داسې غوڅوه بلکې دا د هندوانې دانه چې تا کور ته ویړه لاليه د ضرورت مطابق دې پسې چوړکی راواخله او د یوې غاڼ نه پې شروع وکړه دې غاڼ نه ځان له داسې پاکړه وووه دې غاڼ نه داسې پاکړه وووه او ورو ورو په کته ته ځه چې کوم ځای پورې دې خوړه هغې ځای پورې دې وخوړه دا نوره چې کومه پاتې شوه دا پاتې هلته کېده که دا هر څو ورځې چې پرتی لاليه دا چې تر څو خلاصه شوې نه ده دا به خرابېږي نه خو که هر کله دا تا داسې په منځ بیاله کړه داسې یا داسې نو لاليه بیا که تا ټوله خلاصه نه کړي او یا یې فریج کې کېنهدې نو دا ضایع کېږي نو د دې وجې نه ته به د دې غاړې نه شروع وکړي دې غاړې نه به دې نه پاکړه وای او خورې به پاکړه به وای او خورې به لاليه دا چې تا هر ځای پورې وخوړه ودې خوړه دا پاتې چې کومه ده دا پاتې چې هر څو ورځې پرته ده دا به څښا کېږي نه او دا به په خپل حالت اصلي پرتی خو که هر کله لاليه ته دې ته چونکی منځ ته ورته کړي او دا د منځ نه غوڅه کړي نو دا به ټوله ضایع شي د دې وجې نه او یو به دا خیال کوي چې د دې دا کوم ځای چې غوڅی دا کوم ځای چې د دې غوڅی نو چې دا پکې ته ډوغل را نه شي لکه دا غاړه بلکې دا یا اواره راشي یا بار ته لږه داسې راوتلي چې پاکړه ته داسې وای نو لږه په ترس ووه
دې غاړه نه داسې دې غاړه نه داسې چې د دې دا منځ چې دی چې دا لږ بار غاړې ته راوتې. والسلام لالیا. لالیا په اخره کې زمون ډیرو مرګرو ستاسو فینز دي کوم چې په بار ملکونه دي هغه تاسو ته د عید سپیشل مبارکباد را لېږل دي. مونږ د یو نوم نشو اغستې ځکه چې ډیر زیات خلک دي نو هغوی ته به څه پیغام لرئ اخره کې؟ نو لالیا هغو ته به دغه پیغام ووایم چې زه دې باره کې اړم یم او دا کوشش کوم چې تاسو ته څنګه ما ووایي چې کوم کسان زموږ د کرونا په بیمارۍ کې مبتلا شو او د هغو هلته څه اغېزمن علاج ونه شو نو د هغې دپاره زه دلته نه دا اړم یم دا کوشش کوم چې هغه کسان ما سره رابطه وکړي او زه دلته نه په ذریعه ډاکخانه هغو ته په ذریعه د ډاک دا شی پارسل کړم او دې باره کې زه حکومت سره اړم یم مطالبات کوم چې زه به په دغه خط باندې باقاعده د پاسه لیکم چې دا د کرونا ویکسین دی او دا په دغه پته باندې دې سړي ته ورسوئ لہذا د دې ضایع کول ممنوع دي. نو دې باره کې زه اړم یم له حکومت سره خبرې کوم او د بار حکومتونو ته هم دا درخواست کوم چې زما په دغه خط تلو راتلو باندې دي څه قسم پابندي ني ځکه چې زه په دې دعایې کې څه قسم پیسو ګټلو ته یا دین څه ګټې پورته کولو ته بالکل په تمه نیم. دا یو اوبه راغل ده او ما د دې اوبه خلاف د جنګ کولو اراده کړله. په دې جنګ کې د پوره انسانیت ما سره تعاون وکړي. هغه هسپتال باره کې یو ځل بیا د ویورس ته دا خبره وکړي او دا مې اراده کړله لالیا چې زه انشاءالله د دې بیمارۍ خلاف د پوره دنیا انسانیت لپاره یو داسې هسپتال جوړوم چې په کومو اوبایي مرضونو زما خپل عبور حاصل دی چې کم از کم دا زیات نی د هغه مرضونو علاج خو زه په خپله په هغه خپل هسپتال کې کولی شم او خپل مریضان سنبالولی شم. خان بادشاه خیره کې یو کمنټ وکړي ایډمن صاحب تاسو ګپ شپ لګوئ او په پښتنو کې ډیر خلک تعلیم یافته نه دی او د سوشل میډیا استعمال کوي که په دې خبرو عمل وکړي نو ذمہدار به څوک وي؟ دا لالیا که خیال کېږي مخکې یو ځل زما تاسو سره یو ویډیو شو وه ډېره زیاته وایرل شو وه په زرګاو خلکو هغه شیر کړی وه په هغې کې ما تاسو سره په دغه خبرو اختلاف کړی و کمې خبرې دا کم کس چې کوېسچن وکړو دغه زما مخکې یو سوال ما تاسو نه کړی و په هغې باندې خلکو ما ته ډېر زیات کنزل کړي وو په کمنټس کې زه ډېر غټ ټارګېټ کړم وی چا وی دا لالې چې کوم دی د مطلب دا د یو غریب دی هغه خو ټولو خلکو ته پته چې لالې کروڑپتی دی غریب نه دی الله پاک ولې ډېره ورکړله. دویمه خبره زما د خبرې مقصد دا و که کم سسپیکټ کیسز دي یا کنفرم مثبت چې کوم کیسونه دي د کرونا که چرته هغه بټګرام ته راشي او څنګه چې د کس کوم سوال وکړو زه د سره بالکل اتفاق کوم په دې سوال کې یو سړی دی هغه ته کرونا پازیټیو راغله او هغوی چې کوم دی په دې دغې کې راشي تاسو پسې علاج دپاره راشي او هغه چې کوم دی د علاج په نیت راشي او هغه نقصان وشي. نقصان مطلب دا دی هغه تاسو ته د سوشل ډسټنس او نور حفاظتي تدابیر باره کې به ښه معلومات وي دا شی ونه شي او دا شی بل کس ته منتقل شي د هغې ذمهواري چې کوم دغه به په چا وي؟ په دغه سوال باندې لالیا کوم ویډیو چې ما تاسو سره کړ وه په زرګاو خلکو هغه شیر کړو هغه پوره د خیبر پښتونخوا پیجونو چې کوم دی هغه تاسو ته پته ده او هغې کې سپیشل خلکو زه ټارګېټ کړم ما ته پکې بعدې ردې ویلي کنځلې کړي وو چې بای ته دا کس تنګی. زما د خبرې مین بنیادي مقصد هم دغه و که دا خلک چېرته بټګرام ته راغی کم خلک لکه څنګه چې دی رور ووي چې یاره مطلب دا دی ډېر خلک زموږ داسې بې تعلیمه دي هغو دیسي علاج چې کوم طریقه د هغې باندې زیات عمل کوي نو که داسې بیا هم څوک راشي د دې ذمهواري په چا ده د دې دغه به څوک کوي؟ نو ځکه لالیا د دغې وجې نه خو زه دا خبره ښیم بار بار دا ویم چې افیم ګورې بذات خود یو اوبه ده بغیر تجربې به دې سره ګوتې نه ووایي. ولې به نه ووایي؟ دا ذمهواري په ما ده خو هر کله که تاسو یو بیمار وچېړل او په دغه دوایه کې هغه اپله دیپله شو نو بیا د رب په خاطر د ما نه په ډډه بلې غال ته ورنه شي او ډایرکټ ما سره رابطه کوئ داسې بخښنې وي لالیا چې موږ او د دې ذمهوار ځي. لالیا غټه خبره دا ده چې دې وخت کې پوره دنیا چې کوم ده هغه د سوشل ډسټنس او د حفاظتي تدابیر چې کوم دي هغې متې عمل کولو لپاره پوره دنیا لاکډاون ده او څنګه چې دې رور زما کوېسچن کړلی زه دې کوېسچن باندې بار بار ذکر راځم چې دې باندې مخکې زه ډېر زیات ټارګېټ شوی ما د خلکو ډېر زیات کنزل کړي هغه ویډیو چې کومه ډېره زیاته وایرل شو هغې کې ما تاسو سره اختلاف کړی
چې یو مریض دی هغه پډګرام ته راغی او دلته کې تاسو سره د هغه دپاره حفاظتي تدابیر اپناولو سره دغه نشته دی بنیادي شی چې کوم دی ماسک دی ګلوز دی او نور چې کوم شیزونه دي هغه خو بیخي نشته دی که چېرې الله مکه دا وایرس بل ته منتقل شو زمونږ ویورز زه تاسو ته دا خبره کوم چې زمونږ د لالي سره چې کوم ویډیوز کیږي د هغې بنیادي مقصد دا دی دوی چې کوم علاج ښیي هغې من د خلکو عمل کړلی هغې سره خلک ښه شوي دي خو زه بالکل د دې خبرې بالکل زه کم از کم د دې خبرې تردید کوم او زه د دې ذمواري نه اخلم په خپله زما کار دی صرف لالې چې کوم دی هغه تاسو سره مخامخ کول او د هغه چې کوم طریقه علاج ښیي هغې من ته دغه کول نور چې کوم دی لالې جاڼي او د لالي مریض جاڼي ځکه چې دې وخت کې دنیا چې کوم دغه ښیي نو هغه دې وخت کې زما خیال لالي تاسو سره هغه سهولیات نشته دی د دې باره کې لږ غوندې تفصیل سره دا خبره وکړئ ګوره لاليه زه به تاسو ته دا خبره وښیم که ما سره یو مریض راغی او هغه د کرونا مریض نو دا خو دې هغه د ذهن نه وباسي چې د هغې علاج به ونشي علاج به د هغه لازمي کېږي ځکه چې تر اوسه پورې دا دوایي چا خوړلې ده نو داسې ما څوک ونه لید چې د هغې علاج نه شي پاتې شوه لاليه هغه مریض مالي حیثیت هغه د ځان نه په خپله وګوري که هغه نازکي هغه د برستنی ضرورتي خو زه به یې وله ورکړم خو که لاليه هغه په بخملو کې سنبلي نو بخمل زما د حیثیت نه بار کړي د دې وجې نه بیا د هغه بخمل ځان سره خپل راوړي پکې دي سنبلي پاتې شوه لاليه دا خبره زه بار کوم چې افیم به ذات خود ډېر خطرناک شی دی بلا تجربې دی یو سړی دې باندې تجربې نه کوي او چې څو پورې د دې یو مستند تجربه کار نی نو د عام تجربه کار نه د استفاده نه کوي او دغه شانې سینګرټ شو لاليه سینګرټ هم ما نن دا اجازت ورکړ چې کوم سړی د نسوار او د سینګرټو عملي نی او د یو داسې ځای کې دی چې هلته افیم نشتي او دته کرونا ولګي نو زه دته دا په ذمهوارۍ سره وایم که په سینګرټ څکلو سره د کرونا ښه نشي نو کم از کم ګینټه 2 ګینټې به د ده لازمي آرام میلاو شي او د دغه کوم 14 ورځې چې دي په هغه 14 ورځو کې به دته د 2.5-3 ګینټو آرام ضرور میلاو لاليه تاسو چې د سیګریټ خبره کوئ د دې دا کار به ضرور وشي مطلب 100 ورځې د سیګریټ څکل پکار دي ورځه کې 100 څکل پکار دي څه طریقې سره څکل پکار دي لاليه د سیګریټ نه ځان داسې ساتل پکار دي لکه سړی چې د اور نه ځان ساتي بالکل خو په دغه بیماری کې زه یم لاليه هر څو ځلې چې ضرورت کېږي سکل پکار دي خو صرف تر دغه بیماری پورې چې دا بیماری ختمه شوه بیا سیګریټ سره نزدېکت نه دی پکار مطلب بیا د سیګریټ نه او افیم چې دی لاليه نو هغه خو معلوم شی دی هغه خو به یو خوراک خوري د هغې د دویم خوراک ضرورت نه راځي او د دقې وجې زه دا هم ووایم چې انشاءالله کوم سړی چې د نسوار او د سیګریټ عملي نو دله به هم د سیګریټ یو ځل سکل راځي دوباره به دله هم سکل نه راځي که بیا اسې خارخ کوي نو هغه اسې خارخ خو د انسان یو اسې کار دی لوکی دی که نه خو د دغه بیماری لپاره به دله سیګریټ هم یو ځل سکل راځي زیات به نه راځي ښه فیض د شانوي حمید خو چې عملي نه یې ګورې لاليه عملي لپاره حمید د ریاض نه سوال کو وی کرونا له خو ګرم شي یعنی مې او غوښه وغیره چې کوم مرچکې او دې سره تاسو هندوانه خې هندوانه خو یخه ده لاليه بې هنرو لره قند زهري قاتل دي قند یې وګڼه که زهر په هنر خوري هر کله چې ته ګرم وخوري او دغه ګرمو سره یخ شامل نه کړي نو دا ګرم تا ته فایده نه درکوي لاليه دا نقصان درکوي لالي ته وایه د معدې علاج وښیه ابو هریره یو کس دی هغه وایي چې د معدې څه علاج وښیه د معدې مستند علاج چې دی لاليه ځان به ښه اوږی کړي او چې کله اوږی شي پاسته امرود به واخلي کلک نه پاسته ژړ امرود به واخلي او دا به ځان ته پلیټ کې نري کړي او بیا به پرې نری مالګه ودوړي او دا به اخوري ځان به پرې موړ کړي ستا معده کې چې هر قسم شکیات دي دا به ختم شي لکی خانوی په عربک کنټریز کې خو افیم نوي دا خلق وسکي دا خلالي دغه چې کوم دی علاج خو زما خل تاسو اوس د پروګرام
نو لالیا یو ځل بیا دې ورور ته دغه وښیه هلته کې دغه خو وختي نه تاسو لګیا په دغه ټاپک باندې خبره کوئ چې هلته کې افیم نه میلاویږي د هغې متبادل چې کوم دی سګرټ چې کوم دی هغې باندې تاسو خبره وکړه که نه سګرټ عملیان هلته کېږي نو بیا هغه نه هم فایده نه کوي ښه عملي سړي باندې فایده نه کوي چې کوم سړی عملي دی کوم سړی د سګرټو عملي دی هغه باندې سګرټ هم کار نه کوي ښه دا نوې هغه کسان چې کوم د سسپیکټ کیسز چې کوم دي یا مثبت چې کوم راغلي وي هلته کې که افیم نه میلاویږي هلته کې خلکو ته مشکلات وي نو هغوی چې کوم دی سګرټ یوز کوي سګرټ یوز او کوم چې مطلب کوم سړی چې عملي دی د سګرټو هغه دپاره څه علاج دی هغه لپاره بیا افیم لازمي دي مطلب بیا بل څه شی نشته او نو دې وجې نه ما خو درته وویل چې زه د باد دنیا سره دا رابطه کوم دې رابطه کې یم چې باید د دې بیمارۍ مستند دوی افیم ده دا چې کومې دنیا کې نشته هغې ته د دې رسول دي که نه دا په کومې طریقې سره دا خو د پوره دغې کې دی باندې بین دی نو دا بین ختمول دي که نه لالیا د دې قانوني شکل راوښتي دي که نه زه ټیک ته لالیا اخري کې د ناظرینو ته څه خبره کول غواړي او دا به ویم لالیا چې د تودې سړي پال کوئ او خوړلو څکلو کې لالیا همیشه دا کوشش کوئ چې ډوډۍ نه مخکې اوبه وڅکئ او ډوډۍ نه وروسته اوبه ونه څکئ والسلام